من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفينا ورحمتنا محمدا عبده ورسوله وسفيه وخليله وحبيبه وصفته من عباده أجمعين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ألف ألف مرة وبعدد كل ذرة. قابل صدر احترام صدر مجلس، بدے عظیم الشان اجتماع کے د جامع دارالعلوم نرشک ډېر موقر و محترم و اساتذه کرام او بدې مجلس کې تشریف فرما ډېر معزز علماء کرام او طلبه اعزام او زما ډېر محترم او درنو په اسلام باندې مینو مسلمانانو ورونو، نن د دارالعلوم نرشک د ختم بخاری تقریب منعقد دی او سکل الحمدلله د اتیاونه زیات مرګري داسې دي چې هغوی به خپل رسمي علمي دورانیه ختم کړي او عالمان به جوړ شي، او دا تقریبا زموږ د دارالعلوم دریم کال دی چې د دور حدیث شروع یې کړې ده. دارالعلوم نرشک تاسو ته بخوبي معلومه ده چې تقریبا 1998 کې جوړ شوی او څه 22 کاله وشو، او د دارالعلوم محتمم اول حضرت مولانا فضل الله صاحب رحمت الله علیه دی جامع و دارالعلوم له خپل زړه، خپل ژوند، خپلې ساګانې، خپل اخلاصونه، خپل تهجدونه ورکړي. نن هغه زموږ په منځ کې نشته، لیکن د هغه دا سرسبز و شاداب باغ او دا جنگل میں منگل والا باغ په خپلې ترقۍ باندې د الله په فضل روان دی او یقینا چې د دې ټولو ثوابونه به هغوی ته رسي. مونږ چې دا دور حدیث نو شروع کړی نو ډېرو کلونو چې محتمم صاحب په ژوند کې به د اساتذو په مشوره کې ووي چې دوره شروع کړو، خو زمونږ ټول ملګري اتفاق به ورسره نه راته. د هغې وجه دا وه مونږ وایي چې مونږ ښکته درجې مضبوطې کړو او هلکان مونږ سره هر لحاظ سره زیات وي، نو بیا به د هغې نه پس دورې حدیث شروع کوو. 3 کاله مخکې چې کله مونږ د دورې کلاس شروع کوو نو ډېرې مشورې مې پرې وکړې، بیا ډېرو ملګرو خوبونه ولیده او بشارتونه مخې ته رال او د هغې نه پس مونږ د الله نوم واغستو، د دورې حدیث افتتام وکړه. اول کال باندې تقریبا 56 هلکان او په دویم کال باندې 60 هلکان او څه کال تقریبا 80 هلکان. پته نشته په دې 6 عدد کې به څه کمالي چې الله پاک موږ له دا 6 عدد راکړي. فی 6 ایام ثم استوى على العرش. حضرت په آیات کریمه
نو عرض دا کوم چې انشاءالله دا سلسله به مخکې رواني ستاسو په دعاګانو باندې او دا مدرسه به خپل ترقۍ ته رواني. د مدرسې افتتاح تقریبا په 7 مرحلو کې شوې وه او د هغې نه پس بیا ورو ورو سیوا کېدل مدرسې ته کنال میلو شو، بیا مدرسې ته مزید ځای میلو شو. اوس څه د پاسه 2 جریبو کې د مدرسې دا ځمکه ده او دا ټوله د دې جامعې د استادانو په اخلاص باندې شوې ده او دې مدرسې سره چې څوک امداد کوي د هغې په اخلاص سره. زمونږ د دې مدرسې څه باقاعده بینک اکاونټ نشته او یعنی په دې نوم باندې چې د یو خاص ځای نه ورته پیسې راځي او نه داسې یو سلسله شته چې د مدرسې خپله ځمکه یې دوکانونه او د هغې نه ورته انکم راځي، بلکې دا د غریبانانو مسلمانانو د جیبونو په اخلاص چلی. دلته موږ له یو کس راغلی و، نو هغه وایي چې تاسو له د مدرسې نه پیسې د کم ځای نه راځي. ما یا په دې خو موږ هم نه پوهېږو، خو بس الله یې رالیږي او مدرسه چلیږي. وي نه دا خو کېدی نه شي چې ته نه خو به راځي. ما یې ستا نیا جمدی ده که مړه ده وي جمدی ده. ما یې څنګه صحت یې ښه دی یاره وي اخري عمر کې دي سلګۍ یې روانې دي. ما یې دا چې مړه شي ته ورپسې خیرات کې او که نه وي ضرور به کوم. ما یې ته چې د خیرات ته پیسې وړې خو دلته بیا راوړې که نه وي یاره دې نه بهترین ځای راته نه میلاویږي. ما یې دا ټول د نیاګانو په دې خیراتونو چلي. نو دا مدارس د دې مسلمانانو په پاکو او په اخلاص په پیسو باندې چلی. د دې خپل باقاعده څه ذاتي انکم نشته. زموږ د مدرسې تقریبا 8 لک روپۍ د میاشتې خرچه ده او دا الله پاک پوره کوي. او کله چې موږ باندې داسې بوج راشي بس دا موږ سره خو د ټول نه غټ هتیار د خپل طالبان دی الله والا دی الله ته متوجه کو، په خپله ملګري الله ته متوجه شي، الله پاک هغه کمې بیا په څه طریقې سره پوره کیه. حقیقت دا دی چې د بر صغیر په دې ځمکه باندې د دیني مدرسو دا نظام دا د الله پاک ته طرف د یو لوی نعمت دی د عامو مسلمانانو دپاره. ځکه چې هم د دې پیسې په دې قیمتي ځای کې استعمالیږي او دلته عالمان جوړیږي او دا عالمان بیا په تمامه دنیا کې کار کوي. موږ سره دلته د امریکې طالبان هم پاتې شوي دي، د انګلینډ طالبان هم پاتې شوي دي، د بار ملکونو طالبان پاتې شوي دي. نن هغه عالمان دي او امریکا کې هلته کار کوي، مدرسې چلی، انګلینډ کې کار کوي، نورو ځایونو کې د دین کارونه کوي. د پاکستان د ګوټ ګوټ نه طالبان راځي او دلته علم حاصلوي. څه کال موږ سره تعداد 1400 یا 1500 چې په هغې کې تقریبا 600 موږ سره په مدرسه کې پاتې کېده او نور به تله راتله. بعضې طالبان داسې دي چې د کراچۍ نه دلته راشي. بعضې طالبان داسې دي چې کراچۍ کې د 2000 نه زیاتې مدرسې او هغو دلته راشي نرشک ته د علم د حاصلولو دپاره. اکثر ملګري مونږ ته د پنجاب او د یو ځای بل ځای نه فونونه کوي چې مونږ داخلېدلی درځو. الله پاک دې ځمکې له مقبولیت ورکړی دی، دې مدرسې له مقبولیت ورکړی دی. پته نشته چې د نرشک د دې خلکو په مشرانو کې څوک ولي تېر شوی وه چې دعاګانې کړي دي چې یا الله د نرشک دا ځمکه قبوله کړي. ځکه دا د دې خلکو دپاره غټ فخر دی. لکه څنګه چې هندوستان کې د دیوبند مدرسه ده، نو دیوبند د یو محلي نوم و، خو دارالعلوم دیوبند دونه مشهور کو هغه ځای چې په تمامه دنیا باندې وځلېد. نن د نرشک دا کریم د مدرسې په وجه مشهور دی. اکثر د دې نه چې څه کتابونه چاپ شي زموږ د استادانو کتابونه د لبنان بیروت نم چاپ شوي دي، د بار ملکونو نه. نو ماته د عرب عالمان وایي چې دا مدرسې دا نوم چې دی دا نورشک دی کو نرشک دی، ځکه عرب خو دا نوم نشي اخیستی. بیا ورته زه تلفظ وکړم چې نه د دې نون د پاسه زور دی، د ری د پاسه غوړندی دی او بیا د شین د پاسه زور دی، دا نرشک دی. نو هغو له دا نوم هم نه ورځي عربو له. زه د اکثر ملګرو ته وایم چې زموږ د نرشک په الوګانو په ګوپیانو کې مشهور وه
او اوس الله تعالی په علم کې په تمامه دنیا کې اوزلو دا د دې مدرسې برکت او نن هغه ورځ ده چې د دې عظیم الشان کتاب د امام بخاری رحمه الله کتاب د دې عظیم الشان جامع کتاب ختم پکې کیږي یقینا چې دا ډیره د فخر خبره ده د خلکو د پاره د دې علاقې د پاره او د ټول مسلمانانو د پاره امام بخاری رحمت الله علیه دی کتاب له الله پاک یو عظیم الشان حیثیت او شهرت ورکړي یو کس کو شل کاله سبق وای او دی دا کتابونه په یاد او باندې یاد کی خو چې بخاری شریف نه ویل نه د تاسو عالم نه وایي خو چې دا بخاری شریف وای د دې اخري حدیث نو ورپسې ورتیر شي نه خلک وی لکه پګړې وته او تړلا او عالم جوړ شو دی کتاب له الله تعالی داسې یو غټ حیثیت ورکړي او د دې کتاب د حدیثو دا حیثیت چې دی نو دا اسې نه دی ورستو دې پسې د مصنف تقوا دا خشیت الهی دی دا الله یره دا د دین د پاره عظیم الشان قربانې دي الله ته جړاګانی دي هغه نتیجه دا ده او د اخلاص هغه چې الله تعالی دغه کتاب له عالمی شهرت ورکړي کو تاسو وګورئ د امام بخاری رحمت الله علیه د خپل کتاب شروع د حضرت عمر صاحب د حدیث نه کړی لومړنی حدیث ته طالبانو د پته ده چې دا غیر روایت کوونکی د پیغمبر علی السلام نه حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی علما فرمایي چې د عمر صاحب نه د شروع کړه چې د عمر صاحب د اسلام وروړلو په وجه الله پاک اسلام ته اوچتوالی نصیب کړه عمر صاحب نمخ کې اسلام په مکه کې پټ و او چې عمر صاحب کله اسلام قبول کړو اسلام الله تعالی اوچت کو او داسې غیرتی نامتو سړی پکې مسلمان شو نه امام بخاری وی دا لومړنی حدیث د عمر صاحب د ذکر نقل کړي چې دې کې دې طرف ته اشاره ده چې الله څنګه د عمر په وجه اسلام اوچت کو نو زما د کتاب په وجه اسلام اوچت کیا او الله تعالی د امام بخاری گویا چې دا دعا قبول کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په صحابو کې یو نډر یو بهادر یو نامتو صحابي و روایتو کې راځي چې کله نور صحابه هجرت کو پیغمبر علیه السلام ته فرمایلی چې اسلام کمزور دی د وخت کې لہذا تاسو بخکاره هجرت نه کوئ د مصلحت په تقاضا به غلې غونتوزه حضرت عمر صاحب غیرت دا نه برداشت کوه چنانچه عمر صاحب چې کله هجرت کو نه نوې کپړې واچولې او د خپل تورې د کاش ترو باسله بربنډه کړه او په یو لاس کې غشي ونیول او کمانې غاړې ته واچو وی اول د بیت الله شریف نه طواف وکړو او د هغې نه پس د مقام ابراهیم سره نفل وکړو او بیا د دارالندوه ته راغی د کافرانو د ځای شو په کوم ځای کې ابو جهل شیبه امیه عتبه دا کفار بکې ناستو وی عمر صاحب د دې په سترګو کې سترګې ورکړې او ورته وی فرمایل شاهت الوجوه وطمست مردارو دا سترګې مړندې شو مخونه مروان شه او بیا فرمایل کو څوک غواړي چې زه د خپل مور ځای رقم او خپل بیبي د کونډه کم او خپل بچی د یتیمانان کم فلیلقنی وراء هذا الوادي د دې غر شاته راځي ما پسې زه ستاسو زور ګورم د مکې په یو ځوان کې دونه طاقت نه وه چې د حضرت عمر صاحب مخې والی وه نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په وجه باندې الله پاک اسلام اوچت کوه نو د دې وجه نه امام بخاری صاحب اول کتاب راوړ اول سر کې د حضرت عمر صاحب حدیث راوړ او زمونږ د مرګري کې سوچو کیا د امام بخاری صاحب د آخري حدیث د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه راوړی دی وی د ابو هريره صاحب حدیث ذکر راوړی دی چې ابو هريره صاحب د علم د پاره ډېرې قربانۍ کړې دي نو دې کې زمونږ د ایرونو طالبانو ته چې دا اوس فارغېږي دا اشاره ده چې اسې نه چې ته دلته بخاري شریف وې دوره د رسمي علم نه وکې نه ته وایې چې زه خو ډېر لوی عالم شم نو داسې به نه کې ستا د علم د قربانو وخت د اوس نه شروع شوه ته به د اوس نه محنت کې ما ته مولانا عرفان الحق صاحب وی چې د دارالعلوم دیوبند فاضل و مولانا عبدالمنان صاحب ناغه به چې خپل طالب له د دورې سند ورکو
نو په هغې کې به ورته لیکلي چې زما د دې شاګرد د اوس نه طالبي شروع شوه. دا به ولا په دوره کې ورته وي چې زما د دې شاګرد طالبي د اوس نه شروع شوه. نو اصل کې طالبي د دې دورې نه پس شروع شي چې ته سبق پڑھاوې، قرباني ولا کې، علم زده کې. علم نه ختمي، علم به تمامي زندګۍ پورې رواني. د اسلاف حالات چې رونو تاسو وګورئ نو هغې تر مرګه پورې د علم طلب کړی شي. امام زمخشري رحمت الله علیه مشهور عالم دی، په عقیده کې خو معتزلي و لیکن فروع لحاظ سره حنفي و. د قرآن غټ تفسیر یې لیکلی دی. د علم عاشق و. وی د ده عمر تقریبا د 80 کالو نه سیوا و او ګیره تکه سپینه وه، په خپه باندې ګوډو. وی یو ځلې په خراسان کې په شا باندې د کتابونو هغه بوره راواړوله، بوره بسته، او روان شو بغداد ته. هغه وخت کې دا سرحدات نه وو چې دې ملته نشي تللی او دلته تللی شي. چا ورته حضرت چېرته ځئ؟ وی اورېدلي مې دي چې په بغداد کې امام جوالیقي صاحب د ادب دوره پړاوی، د لغت دوره، د عربی ژبې د زده کولو دوره پړاوی. نظم چې د هغه نه ادب عربي زده کم او عربي ژبه ترې زده کم. د ده عمر د 80 کالو نه سیوا و. حالانکه دا دونه مشهور عالم و چې تفسیر په تمامه دنیا کې مشهور شو. ربیع الابرار په ادبو کې کتاب لیکلو، لیکن بیا هم دغه علم د پارزي او عمر د بوډاګانو هغه طریقه باندې اوسه پورې زموږ اسلاف روان دي. زموږ شیخ او زموږ د اساتذو شیخ الحدیث حضرت مولانا مغفر الله صاحب دامت برکاتهم العالیه، هغې یو 2-3 کاله مخکې په شاه منصور کې دوره کوله. نو چا ورته چې حضرت ته خو په خپله شیخ الحدیث یو بوډا یې. نو هغه ورته وایي نه، ما وی چې تر مرګه پورې به علم طلب کوم، نو د دې طلب علم دپاره زه راوتی یم. نو زه د خپلو ملګرو ته وایم چې هسې نه چې تاسو عالمان شي او تاسو وایئ چې مونږ پوره شو اوس ما ته نور ضرورت نشته. نه، دا تاسو ته اوس د علم د مکتبې د هغه تالې کنجي میلو شوه. اوس دغه تاله کلو کو دننه د علم دی دنیا ته ورننوځه. حضرت ابو هريره صاحب حدیث په آخره کې ذکر وړی دی. ابو هريره صاحب د رسول الله په هغه صحابو کې دی چې د ټولو نه زیات احادیث مونږ ته د ده نه را رسېدلي دي. 15,340 احادیث مونږ ته د حضرت ابو هريره صاحب نه را رسېدلي دي. او دله الله پاک یو څو خاصیتونه ورکړي. یو خاصیت خدا و چې شپه ورځ به د پیغمبر علیه السلام سره لګېدلی و، طالب به و. په خپله فرمایي وی زمونږ د مدینی انصار صحابه به زمیندارۍ پسې ووته او چې کوم د مکې مکرمې نه راغلي مهاجر صحابه وی هغې به تجارت پسې ووته او ځان یادوي وی ابو هریره به شپه ورځ د پیغمبر په مجلس کې وه او د لوږې د تندې پروا به یې نه کوله. د ده دا کیفیت فرمایي چې ما د علم د حاصلولو دپاره دونه قرباني کړې ده چې کله کله به په ما باندې لوږه راله، لوږه. نو دا لوږې د وجې به زه پرې وشه شوم، په مسجد نبوي کې به پرېوتم، خو خلکو ته به دا پته نه وه چې د لوږې په وجه بې وشه شوی دی. نو خلکو به دا وایي په ده د میرګو مرض دی. او هغه وخت کې د میرګو د مریض علاج دا دی چې په سټ وله خپه کېده. وی خلک به راتلو زما په دې سټ به خپه کېښوده چې یاره د میرګو دا مرض ترې لاړ شي، چپه ترې لاړه شي. بل کس به راغی زما په دې سټ به خپه کېښوده چې چپه ترې لاړه شي. حالانکې په ما د میرګو مرض نه و. وی زه به د لوږې د لاسه بېهوشه شوی وم، د لوږې د لاسه بېهوشه شوی وم. د حضرت ابو هریره صاحب د علم لپاره دا قرباني کړې ده. نو د آخري حدیث د ابو هریره صاحب ذکر وړی دی چې د طالب علم ملګري ته وایي چې داسې قرباني به تاسو هم د علم لپاره مخکې کوئ. دویم خاصیت د ابو هریره صاحب دا وه چې یو وارې حضرت امام الانبیاء علیه السلام پیغمبر علیه السلام نه د یو مسلې تپوس وکړو. ورته وایي ای د الله رسوله د قیامت په ورځ به تا سره د ټول نه نږدې کس څوک یا د قیامت په ورځ به د ټول نه زیات ستا د شفاعت مستحق څوک یا؟ پیغمبر علیه السلام ورله ډاډګیرنه ورکوي چې قابل طالب استاد له پکار دی چې ډاډګیرنه ورکړي. پیغمبر علیه السلام ورته هلکه ابو هریره ما ته اندازه وه چې د دې مسلې تپوس تا نه بغیر ما نه بل څوک نه کوي، ته به د دې مسلې تپوس کوې. نو زه جواب یې ووره. بیا پیغمبر علیه السلام جواب دا ورکو چې کم سړی د زړه نه لا اله الا الله دا کلمه ووایي هغه به د قیامت په ورځ زما سره نږدې یا. نو موږ خو ټول لړنه دا کلمه وایو که نه انشاءالله.
نو دا د ابو هريره صاحب یو بل خاصیت ته چې پیغمبر علیه السلام یې تعریف کړی دی چې طالب داسي یا یو دریم خاصیت د ابو هريره صاحب داو چې یو پیرا پیغمبر علیه السلام د توي ابو هريره دا صادر دی وګړوا پیغمبر علیه السلام د علم د لپی د غیب نو چتولې په دې صادر کې اچولې د علم د لپی چتولې په صادر کې اچولې د غیبونه بیا ورته ابو هريره صادر دراغون کو سینې پسې جوخ کا ابو هريره صاحب د علم نه دا ډک صادر راغون کو خپل سینې مبارک پسې جوخ کو دا غي نه پس د ابو هريره صاحب د پیغمبر یو حدیث هم نو ایر شوی یو بل خاصیت د ابو هريره صاحب د مسند احمد روایت ته چې یو پیرا حضرت ابو هريره صاحب دعا غوښتله د پیغمبر علیه السلام په مخ کې دعا یې سکولا وی الله ابو هريره د علم ورکه او داسې علم چې بیا تی ایر نشیا پیغمبر علیه السلام په وی امین دعا کوي ابو هريره صاحب امین په امام الانبیاء وی نو دا دعا وسنګ نه قبليږي د دې وجنه د ابو هريره صاحب دا خاصیتونه جزوی فضیلت ته پنور او صحابو کې ډیرو کې نشتا نو د دې وجنه امام بخاری د خپل کتاب د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د حدیث باندې کوم دی ختم کوه فرمای چې د امام بخاری صاحب د اول کتاب او د اخر کتاب په منځ کې ډېرې باریک مناسبتونه دي دا داسې نه دی چې بس د حدیثونه لیکل نه په دې حدیث استخاری کړي دي چنانچه د سوانح نگارو لیکلي دي چې امام بخاری د خپل کتاب ابتدا په مدینه منوره کې د رسول الله د قبر شریف سره وکړه روزه پاکي سره او دا غینه پس د بعض روایت موافق په 233 کې د ابتدا کړي وا او په 256 کې ختم کو او د بعض روایت موافق په 240 کې شروع کړه او په 1400 کالو کې 256 کې ختم کو 14 کال کې دا کتاب لیکل دی ښه دا مونږ چې په یو کال کې وایي پته نشته چې بده مم الله معاف کیو کنه امام بخاری په 1400 کال کې لیکلو او دې کتاب له داغه په جون کې الله دا شهرت ورکړو چې لزر کم 1,00,000 طالبانو ته دا کتاب ویلو 90,000 طالبانو 90,000 ډېر غټ تعداد دی ورکه دا چې طالبانو دا کتاب د امام بخاری صاحب زده کړو امام بخاری رحمه الله دا خپل کتاب چې شروع کړی دی او ختم کړی دی نو د هر حدیث لپاره هغه قرباني ورکړی ده او قرباني دا ده چې د کتاب کې تقریبا 19,000 احادیث دي تاسو ټول توجه ده کنه او په دې 19,000 احادیثو کې د هر حدیث مخ کې امام بخاری صاحب نفل کړی دی نفل او دا غینه مخ کې غسل کړی دی چې په بدن می سخیری پاتې نشي ځکه د رسول الله د احادیث ډیره غټه درجه ده نو د غسل نه پس بیا نفل کړی دی د نفل نه پس بیا استخاره کړی دا یعنی الله سره مشوره کړی دا دا غینه پس د حدیث لیکل گویا د دې حدیث لپاره امام بخاری 15,000 رکعات نفل کړی دي او په هر رکعت کې 2 سجدي نو 10,000 سجدي الله تعالی ګولې دي او 9,000 پیری وتلامبلې دي نو دې کتاب له الله پاک څنګه شهرت نه ورکړي عمدا وجه چې علماء لیکلي دي چې په کوم گاډي کې بخاری شریف پروتي یا په کومه کشته کې بخاری پروتي یا په کوم جاز کې بخاری شریف پروتي دا به د حادثې شکار نشي دا باندې جنگي باقاعده کتابي خبره الله پاک په د حادثې نه بچ کړي دا روایت چې کم ما کتنو هغه کې خو کشته لري کړی دا لیکلي دي چې فلم تغرق دا کشته بغیر کني شي په وبو کې خدای زمانه کې خو کشته نشته گاډي وي نو چې په گاډي کې دا کتاب پروتي ناغه گاډي بشرته و نه لري اکسیډنټ بونه کې خطر به وترانه شي او کو بجاز کې ناغه جاذبه نه پریوزیا دا دونه مبارک کتاب مو خپل اساتذه کتلی دي چې کله با یو اجتماعي مصیبت په مسلمانانو باندې راغی نو د دې کتاب تلاوت او قرائت به وکړه او د دې کتاب د تلاوت د ویلو د وجنا بل الله پاک اجتماعي مصیبت د مسلمانانو ختم زمونږ په مدرسه خپل خبره ده تکوم چې کلم قرضه ډیر شي زمونږ د مرګري اساتذه ناشتي مونږ د دوره حدیث طالبان کینو او داغه د پر ختم وکړه چې د بخاری شریف ختم وکړه الله پاک د اوز کوزنه امدادو کې او قرضه ختم شي نو بخاری شریف داسې یو مجرب کتاب دی او مبارک کتاب علماء یو واقعي لیکل دا چې په یو علاقه کې ډېر غټه قلاوه په خو به د غټه قلاګانې مې اوس خو دستور ختم شو هغه قلا باندې مخالفینو حمله وکړه او د قلای محاصره یو میاشت وکړه
نږدې وه چې قبضه یې پې کړې وه ځکه هغې سره راشن ختم اوبه ختمې ډېر په خطره کې وه. هغه قلا کې دننه یو عالم و هغه سره خپل شاګردان او دا بخاري شریف ورسره و. امام بخاري دا بخاري شریف په 13 حصو کې تقسیم کړی دی چې د قرآن کریم اقتدا وشي ځکه قرآن هم 13 سپارې دی. نو هغه خپلو شاګردانو له دا سپارې ورکړې وی هغې چې دا قرات شروع کو د سر نه آخره پورې رسېدل نو دلته دی هغه ختم د بخاري وکړو. بار الله پاک د مخالفینو په هغه زړه کې یو زبردست روب واچو هغې خپله محاصره اوچته کړو ډانډه کې وتښتېدو او الله پاک مسلمانانو له بری ورکړو. داسې ډېر واقعات کتابونه لیکلي دي چې هغه د بخاري شریف د برکاتو مظهر دی او د هغې نه د بخاري شریف برکات ظاهرېږي. نو امام بخاري په دې قربانو دا کتاب لیکلی دی او دونه مضبوطه حافظه دې سړي له ورکړې ده. دا دین په کمزورو ذهنونو نه چلېږي. یاد ساتئ دین په قبولیت سره سره په قابلیت چلېږي. اصل قبولیت دی په دویمه درجه کې قابلیت دی. دنیاوي ادارو کې اصل قابلیت دی او په دویمه درجه کې قبولیت دی. زموږ په دیني علومو کې اصل قبولیت دی چې الله دې قبول کړي او دویم قابلیت دی. ورنه ډېر قابلان چې هغه ضایع شي چې الله پاک ولا قبولیت نه ورکوي. نو الله تعالی چې یو کس د قبولیت هم ورکوي ورسره قابلیت هم وي الله تعالی د دغې سړي نه بیا ډېر غټ کار اخلي. امام بخاري د الله مقبولیت او قبولیت ورکړو او حافظه هم ولا مضبوطه ورکړې وه. د ده باره کې راځي وی ده د پیغمبر علیه السلام 6 لکه احادیث په یادو باندې یاد. تاسو په خپله سوچ وکړئ موږ ته 10 احادیث هم نه یادېږي. ده ته 6 لاک احادیث یاد او د هغه 6 لاک احادیثو نه د دې 19,000 احادیثو انتخاب کړی دی. دونه مضبوطه حافظه دې سړي د الله رب العزت چې کوم دی ورکړی وه او د دې دین د حفاظت دپاره راپاسولی او بیا داسې نه چې کنه دې صرف په بخارا کې وه چې ماورا النهر کې ده او بار نه وتې نه د دنیا ګوټ ته ځان رسولی دی چې دا ورته پته ده چې دلته د پیغمبر پاک حدیث دی یو عالم سره هغه له ځان رسولی دی د هغه نه حدیث حاصل کړي دي. چنانچه دې د 1514 کالو چې لاړو د حج دپاره د خپلې مور سره او ورور سره وی کله چې د حج نه فارغ شو نو هغې ته وی چې مورې زه خو دلته د علم دپاره پاتې کېږم ځکه په مکه مکرمه کې مدینه منوره کې لوی عالمان یې هغې ورته وی ته هم د دې ورځې دپاره خو مونږ طالب کړي پاتې شه. نو مور پلار پرېښوده وه مور او ورور یې پرېښوده پلار خو په وړوکوالي مړه وه. 6 کاله مسلسل د په حرمینو شریفیانو کې تېر کړه. وی د 6 کالو په دې دورانیه کې ته د تمامو محدثینو نه علم حاصل کړو او بیا په دې باندې بس اونه کړه چې کور ته راغی چې زما طالبي ختمه شوه. نه د هغه ځای نه عراق ته لاړو بغداد ته لاړو بصرې ته لاړو کوفې ته لاړو شام ته لاړو دمشق ته لاړو په کم ځای کې چې ورته اندازه وه چې د رسول الله حدیث به ما ته میلو شي نو هغې پسې باقاعده ګرځېدلی دی او ښه په مینه او په شوق باندې به ګرځېدلی دی او د رسول الله د احادیث چې کوم دی راغونډ کړي دي. نو د دې قربانو نه پس د دا کتاب ولیکو نو دې کتاب له الله پاک څنګه شهرت نه ورکوي چې شاته ورپسې د مصنف اخلاص وي شاته ورپسې مصنف قرباني او تقوا وي یقینا چې قرباني شهرت به الله پاک ورکوي. امام بخاري کو تاسو سوچ کړئ د طالبانو ته پته ده لومبني حدیث کې د لومبني استاد حمیدي دی حمیدي او اخري حدیث کې استاد احمد بن اشکاب دی. وی دا لومبني استاد چې دی د مکې مکرمه و وی لومبني حدیث د داسې استاد له شروع کو چې دې کې دې طرف ته اشاره کوي چې د قرآن وحیم د مکې نه شروع شوی وه نو زه به د خپل کتاب ابتدا د داسې استاد نه وکړم چې هغه هم د مکې دی مکې مکرمې دی او د اخري سند کې بعضې زرات دي چې هغه مدنیان دي. وی دا او خاص کر ابو هریره صاحب دا خو انصاري دی او مدني دی د مکې مکرمې نه نو راغلی مهاجر نه وه انصاري صحابي دی. وی دې کې دې طرف ته اشاره ده چې د اسلام ابتدا خو د مکې نه وشوه لیکن شان او شوکت په مدینه منوره ظاهر شو ذکر ریاست مدینه په مدینه منوره کې جوړ شو او الله پاک خاص مدینه منوره کې اسلام ته مزید نصیب کوا. نه دا د ابتدا د انتها په منځ کې مناسبت ده. یو بل مناسبت عالمان بیانوي چې حمیدي د لومړني استاد دی حمیدي د حمد نه وته دی. حمد د الله تعریف ته وایي. دې کې دې طرف ته اشاره ده چې طالب ته چې کم کتاب هم شروع کې کم کار هم شروع کې د الله تعریف کوا. او آخري حدیث کې لومړني استاد احمد بن اشکاب دی. احمد هم د حمد نه وته دی. دې کې دې طرف ته اشاره ده چې کم کار دې ختم کړو د الله تعریف وکا
نو چې په سر کې د الله تعریفي او اخر کې د الله تعریفي وي دغه کار کامیابي یا ځکه امام بخاري اول او اخري حدیث داسې استادانو نه وایي چې د هغې په الفاظو کې حمد راځي. یو بل مناسبت عالمان بیانوي چې د امام بخاري د کتاب په سر کې کتاب الایمان دی او ایمان د عقیدې سره تعلق ساتي. دې کې دې طرف ته اشاره ده چې خپله عقیده صحیح کړه. یا ساتئ ورونو اسلام په عقیده کې جول نه برداشت کوي، اسلام په عقیده کې سستی نه برداشت کوي، نه عقیده د بنیادی ده دا صحیح کړه. او آخري کتاب یې چې وروړو هغه د توحید او د عقیدې سره متعلق دی. وی دې کې د حدیث ته اشاره ده من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. رسول الله فرمایي د چا چې اخري خبره د مرګ په وخت کې لا اله الا الله وي دی به جنت ته داخليږي. الله دې ما او تا ته د مرګ په وخت کې کلمه نصیب کړي. نو دا خو مناسبتونه دي د امام بخاري صاحب د کتاب په منځ کې. د آخري باب چې قایم کړی دی دې کې ډېر یو اهمي عقیدې ته اشاره کوي. تاسو ته ما وویل چې امام بخاري په دې کتاب کې د عقیدې اهمیت بیانوي او هغه عقیده دا ده د دې نه مخکې امام بخاري ډېرې عقیدې بیانې کړي دي چې طالبانو ته مونږ ویلي دي او پړو کړي دي، خو د آخري عقیده هم تاسو ته پرېښوه چې تاسو هم راسره پکې شریک شئ. او هغه آخري عقیده دا ده چې د قیامت پر ورځ به الله پاک تله د میزان کېږي او دغه تله د میزان کې به د خلکو نیکۍ او بدۍ تللی شي او څوک به هم پکې غلا نشي کولی. که تا په بنده کمره کې دننه یو ګناه کړي یا نو دا به مشمار کېږي د بدو دې تلې ته ور پرېوځي. یا که تا په دننه کمره کې تهجد کړي الله ته دې ژړلي نو د هغې د ټولو نه زیات وزن به د نیکو په چابلي کې یا نو دا تله به د قیامت په ورځ خامخا لګي. دا تله به څنګه فرمایي حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ روایت دی او دا روایت امام لالکائی صاحب په اعتقاد اهل سنت کتاب کې را نقل کړی دی چې دا تله به دونه غټی چې دا اوه اسمانونه اوه ځمکې یو اسمان نه یادوم دا یو ځمکه څونه غټه ده تاسو په خپله ووایئ دې ته نه چې امریکې پورې ځئ، دې ته د امریکې پورې ځئ، د امریکې نه شته یورپ ته شمالي امریکا ده، داسې ورپسې ځه د چین نه اخوا حدودو پورې داسې چې اوه ځمکې راجمع کړي اوه اسمانونه راجمع کړي. وی دا د دغې تلې په یو چابلي کې کېدې داسې ښکاري لکه په خانک کې چې د هګۍ یو دانه کېښوده، دونه غټه تله وي. او یو مرسل روایت کې راځي چې حضرت داود علیه السلام الله پاک ته سوال وکړي یا الله دا تله راته وښیه. یا الله دا تله راته وښیه. وی الله پاک به ورته وایي چې داوده تا بیرو نه ګورې ډېره غټه تله ده وبه یېرېږي. دی الله تعالی ته وایي چې نه یا الله ما ته به یې ښې دی خو د الله نه ازمینو الله د خبره نه غورځوله وی تله یې ورته وښوله. وی تله د میزان یې چې کله ولیده نو ده باندې بېهوشي راغله او چې کله په اوش کې راغی نو دی الله تعالی ته وایي چې یا رب العالمین دا د نیکو دونه غټ چابلې به مونږ څنګه ډکوو که مونږ شپه ورځ تا ته په سجده باندې پراته یا د نیکو دا چابلې نه ډکېږي. الله تعالی ورته یو ناشنا خبر وکړه ورونو. الله ورته وفرمیل نه زما چې یو بنده یي چې زه ترې رضا یم او یو عمل زما د رضا دپاره کوي نو که هغه زما په لاره کې یو کجوره نه ده یو کجوره ورکړي نو دا کجورې په وجه باندې د نیکو دا چابلې زه دروند کم او ډکې کم. سوچ کوئ یو کجوره ښه چې یو کجوره راوالې او دغه د نیکو چابلي کې ورواچوې او دا کومه کجوره تا د الله په لار کې ورکړې ده نو په دې باندې هم د نیکو دا چابلې ډک شي. دې حدیث کې دې طرف ته اشاره ده چې مسلمانه سخاوت پکې پیسو له به غوټې نه ورکې جیب له به غوټې نه ورکې د سخاوت نه به کار اخلی. بخیل انسان د الله بدي شي ګورې ښه او د الله د رسول هم چې کوم دی بدي شي او چې سخاوت چې وکړو نو دا به همیشه همیشه قایمي. نن تاسو وګورئ دا اکثر وروڼو ته وایم دا مونږ دا ډېر محترم وروڼ هم ناست دي ملګران صاحبان د هغوی د خاندان دا ځمکه موږ له راکړه مدرسې له دا درې خویندې وې درې واړه اوس وفات شوي دي الله د غریقې رحمت کیا نن هغوی په قبر کې پرتې دي. دا د دې دونه طالبانو ثواب ورپسې وررسي او که نه وررسي تاسو راته ووایئ نه دا د سخاوت هغه نتیجه ده چې کم سړی سخاوت کوي د ده دنیا او آخرت به ښایسته وي. موږ یو لوی عالم له تللي د ختم نبوت دعوت هم ورکوو جلسې نو د روټۍ وخت شو نو موږ ته وایي چې تاسو موږ سره روټۍ خورئ ما عزت تاسو له تکلیف نه درکوي نه تاسو خپل نصیب راوړی دی بیا پر تکلف روټۍ په موږ وخوړل او ورپسې دا ووایي هغه الله پاک ډېر شته م ورکړي دي ما ته ووایي چې زما د پیسو د راتلو لاره زما په نیکانو باندې خرچ کول دي
ویده چې په نیکانو کلم خرچ وکم الله پاک یو په لس باندې سیوا راکړي. نیاز ساتئ د شونتیا نه به ځان ساتئ. په غریبانانو به خرچ کوئ، په مدارسو به خرچ کوئ، په جوماتونو به خرچ کوئ. دې ځمکو والا ته خاص کار وایم، دا چا چې ځمکې او دا ځمکې بیا پردی شي بیا پېژنې هم نه څوک. تاسو کې ډېر کسان داسې چې د هغې نه ډر نیکه نه ځمکې پاتې شوي دي، تاسو له د خپل ډر نیکه نوم هم نه درځي چې نوم یې داسه و، او د هغه ډر نیکه پلار د هغه خو به چال هم په دې ناستو کې نوم نه ورځي، د هغه په ځمکه مزې کوئ، نو دا مال د هغه پردی شو که نه. خو دا د الله په دین کې خرچ کړې نو بس دا به تا سره په قبر کې می، دا به میدان حشر کې می، دا ځمکه به ته ځان سره جنت تم چې کوم دی اوسې. نو د سخاوت نه به کار الی، شومتیا به چې کوم دی د دې نه ځان بچ کوئ.